الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون صدقت يا رب العالمين. سورة یاسین من شروع کړو. دې ځای نه الله رب العزت وایي چې دې دا نورې کیسې کوي نو ته ورته یو مثال بیان کړه. یو مثال ورته دا بیان کړه، وضرب لهم بیان کړه دوی ته مثلا یو مثال اصحاب القریه، هغه ملګرو د کلي یا د علاقې والا، اذ جاءها المرسلون، هر کله چې راغله دوی ته هغه رالیږلي شوي. مرسلون پیغمبران دا یو علاقه وه، د دې باره کې علما لیکي مفسرین چې د انطاقي علاقه وه، تقریبا په مصر کې ده، سکندر اعظم نومبرې جوړه کړې وه انطاقیه، او دغه علاقه وه، دې ته پیغمبران راغله. نو یا دلته دوه تفسیر دی، وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون. بعض مفسرین وایي چې دا راغلی د عیسی علیه السلام نه بعد، او یا بعضې وایي چې دا د عیسی علیه السلام نه روان دی. نو دواړو سره څه شواهد شته، ظاهرا خو داسې ښکاري چې د هغه نه روان دی. خیر چې کم رستو یادی نو هغې هم دلته نومونه یادی، چې کم رستو یادی هغې هم دغه نوم یادی، یو بولس یادی یا دغه والا تورات والا، او یو چې دی یوحنا یادی چې دا بګړو شوي نومونه دي. یو یوحنا دا بګړو دی د یحیی علیه السلام، نو که د هغه نه پس وي نو دا بل یحیی، او دا بل یوحنا دا بګړو شوي دی د یونس نه، دا اصل کې نومونه دغه یونس او یحیی، نو د هغې نه بګړو شوي دي، دوی ورته اوس یوحنا وایي او دوی ورته چې دی نو بولس وایي. نور نومونه هم دي دکه شان کړي دي، لکه یعقوب ته چې دی جیکب وایي، او یوسف ته جوزف وایي، او اسحاق ته آیزک علیه السلام، دا نومونه ورته دي. نو اصل نوم چې دی په کومه ژبه کې چې نوم اصل دی، نوم چې دی د ژبې سره نه بدلېږي. والله اعلم. خیر، دا د انطاقي علاقه وه. نو چې کوم وایي مخکې د عیسی علیه السلام نو هغې وایي چې دا د الله رب العزت د طرفه پیغمبران، او ظاهرا دغه لږ جوړېږي، خو عام مشهوره رایه د مفسرینو هغه دا ده چې دا د عیسی علیه السلام نه بعد، او دا ملګري د عیسی علیه السلام ده رالیږلي وو، د تورات نه هم دغه بایبل نه هم دغه معلومېږي، هغه دې راغونډ کړي دي. نو هغې کې وایي چې دې کله راغلل دغې علاقې ته، دې ته دعوت ورکړه، د ایتونو کې به اوس رام شي، دې ورته وایي تاسو دروغجن یې، دا دعوت هم صحیح نه دی، تاسو دروغ وایئ. او بعضې مفسرینو بیا د دې نور نومونه هم راوړي، څوک وایي چې د دې نوم صادق، صدوق او شنو. نو الله رب العزت فرمایي وضرب لهم بیان که دوی ته مثلا مثال اصحاب القریه، ملګرو د علاقې والا انطاقي والا، اذ جاءها المرسلون، په هغه وخت کې چې راغلل دې ته رالیږلي شوي، اذ په هغه وخت کې ارسلنا، په هغه وخت کې چې رالیږلي وو موږ الیهم دوی ته اثنین، دوه بندګان. چې کوم وایي چې دا د عیسی علیه السلام نه روان دي، نو هغوی وایي چې دا ګوره د الله د طرفه پیغمبران، الله وایي ارسلنا چې رالیږلي وو موږ الیهم دوی ته اثنین، دوه بندګان، دوه استازي، دوه پیغمبران.
فکذبوهما بس دی تکذیب کو دغه دواړو الله وی فعززنا ای فأیدنا بس من مضبوط کلو دی لرا بثالث بدریم سره دریم قسم چې دی هغه ورسره څوک نو چې کوم د بایبل دغه دی هغه وی چې شمعون علیه السلام دا ورسره دریم دا یو ځای شي عام مفسرین هم دا وی من د دو مضبوطوالی د دیو که په دریم سره نو چې یو کس ایمان راوړي د خلکو مخ کې نو دا ګرانه خبره ده که نه یو کس خبره که یو څوک یې ملګري نه وي هېڅوک هم نه وي او ته ورته وایي چې هلکه زه در سره په دې خبره کې ملګري په ټولو خلکو کې یو ته ودرېږي نو دا ګرانه خبره ده او هغه ته یو تایید میلو شي فعززنا بثالث فقالو دی ورته وویل انا دی پیغمبران وی انا یقینا منګه الیکم تاسو ته مرسلون را لېږلي شوي یو دې خلکو ته مونږ تاسو ته را لېږلي شوي قالو دی ورته وی ما انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مګر زموږ په شان انسانان یې موږ هم خوراک ستا کوو تاسو هم کوئ موږ هم چې د بازارونو ته ځو مخکې تېر شوي تاسو هم ځئ نو او تاسو خو زمونږ نه زیات غریبانان یې نو تاسو به څه پیغمبران شئ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا نو لومبنې د بشریت انکار وکړه چې پیغمبر چې نه دا به بشر نه او بیا مخکې تېر شوي دي چې وایي چې ته خو غریب یې مخکې تېر شوي دي ته زمونږ په شان خوراک کې نو دا ټول د دې کمزوري وه عقلي ورنه ستا دپاره چې څوک د سمې لار ښایي ستا څوک رهنما رهبر وي بس دغه کافي ده نور داسې ضروري نه ده چې هغه ستا نه غریب ولې نه وي فرعون به مصریانو ته ویې دا خوار مولا موسی علیه السلام ده سره څه دي ما سره خو چې دی نیرونه دي په لاسو کې مې بنګړي اچولې دي ملغلرې دي را سره ده سره څه دي ده سره خو هېڅ هم نشته خوار نو خلک چې دی خلک وایي که نه د خوار ملایه د کمزوري مولا په بام څوک روژه نه ماتوي هغه بیا چې دی خبرې ورته کوه که حقه وې که د څوک تېشته که په ډډه موړي د نرځان نو الله وایي الا بشر مثلنا مگر ته خو زموږ په شان انسان یې وما انزل الرحمن نو اوس ګوره انسانیت دا په ظاهري ډانچه صرف نه دی او ذوق سے کوئی هغه وایي آدمیت اور شے ہے علم سے کچھ اور چیز علم ہے کچھ اور چیز آدمیت اور شے ہے علم ہے کچھ اور چیز کتنا طوطے کو پڑھایا پھر وہ حیوان ہی رہا انسانیت ځان لسیز دی او علم ځان لسیز دی وی تا طوطي ته څومره خبرې زده کړې خو هغه هم اکه ځناور دی اکه ځناور دی خراب خوی به بدل نشي ګلابه کتابونه که انبار کړي څوک په خر الله رب العزت چې د یهودو د علماو هغې مثال هم ورکوي نو وایي کمثل الحمار په شان د خرونو دی الله هم دې وساتي بیا بل ځای کې وایي صاحب وایي गर्भ सूरत आदमी इंसान बुदे अहमदो बूजहल हम यकसा बुदे कचरता पज़ाहिरी ढांचा बांधी पर शक्ल शबाहत बांधी जे सिर्फ शक्ल इंसान भी पदी बांधी इंसानियत भी नो ब्याह व अहमदो बूजहल हम यकसा बुदे ब्याह व इमाम الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو جهل یوشا نعوذ بالله مدینه رکھنا گرب قوت آدمی انسان بودے گاو خر بہتر از انسان بودے کچرتا پا قوت باندی انسانیت بے نو بیا خوب دا خرون چلی دا غویان چلی دا میخی چلی دا بدا انسان نا بہتر بے غربوی خوب دیم ندا ان کی میں بینی خلاف آدمن
نیستند آدم غلاف آدم داسې نه ده په دې نه ده صرف چې ظاهرا په غلاف کې دا انسان جوړ دی په دې باندې انسانیت نه دی انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی خبره ده هغه ځان له شخصیات دي نو دی وی قالوا ما انتم دی ویل نه تاسو الا بشر مثلنا مگر زمون پشان انسانان یې تاسو هو غریبانان یې تاسو زمون د معاشري خلک یې زمون د قبیلې یې نو بیا څنګه تاسو مونږ لره تعلیم را کوي مونږ له تاسو ما کوي وما انزل الرحمن او ندی نازل کړي رحمان ذات من شيء هیڅ ان انتم نه تاسو بس کوی تاسو مونږ خبرې نه کوي الا تکذبون مگر دروغ وای تاسو دروغجن یې نعوذ بالله من ذلک قالوا نو الهوی ربنا رب زمنگا يعلم پوهیږي ان یقینا منگا الیکم تاسو ته مرسلون در علی گلو شو نیو نو د پیغمبر کار دعوت جنگ جګړې نه چې هغه ته یو کنځلو کې تو ورته دوه کی چې هغه تاونه منل مثال په تور ستا ته لګیای چې ته د دین خبره کې هغه ته دوی چې دا کې خدا خبره ده او ته خدا سی او ته خدا او هغه او صدقه سر شمه تو ورته به ایمان درته الله ولا خبره وکړه د دین خبره مې درته وکړه ته نه مانی نو الله خو وی نو پیغمبر ورته سي ربنا يعلم الله کوئی دې زموږ رب دی ما درته صرف دعوت درورسو ان الیکم لمرسلون ان چې یقینا موږ الیکم تاسو ته لمرسلون درالې ګلو شو نه الله به کوئی تاسو څه کوي وما علينا او نشتدي پمن باندې الا البلاغ المبين مگر رسول ظاهر من باندې دعوت رسول دي نو د دعوت په لار کې ته په خدای کې نو کدا پیغمبران دي دا صبر وکړي ډیر زیات صبر وکړي زمونږ نه خل کی کوي ایبا ناشنا صبر کو بدر دی ورته خلق ویلي کنزلی ورته کړی دي حتی د نسب کنزلی ورته شوی دي د نسب کنزلی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته یو کسو یا ابن الزانیه ته د دوه زناکارو زوی شاه شبلی تعمیر رحمت الله علیه او پر تقریر شروع هغه پسې چا چیټه رولې ګلا وې ته حرامي بیا ته کافر دویمه او درېمه پکې سره لګلې نو هغه ورته وای وې تا چې دین استخ خپل به غالبا عمل نشته یا سي ورته ویل هغه ورته وی کچرته خبره د دیوی چې زه کافر نو کلمه می ویل چې اشهد ان لا اله الا الله او که تاسو وایي چې زه حرامي یم ګوره شاسې ورته وایي نو زما مور چې چا تړل دا نکاح تړلې وه د مور مې د هغې ګواهان لا ژوندي دي زما لاکې ته لاړ شي د هغې تپوس وکړي او بیا ورته چې پاتې شو د تقریر خبره نو زما هم تقریرونو ته ډېر شوق نشته کېناستم لاړ تقریر زه خو خپله یم چې ما ته او هغې ډېر په زور او درولو تقریر شاسې به داسې تقریر نه کولی نو دا برازي د دین په لاره کې ورته څوک سوی څوک خو اخري فتحه د حق وي وما علينا الا البلاغ المبين نو قالوا ویل دي اوس پکار دا وه چې د پیغمبرانو دعوت یې که نه منو نو د هغه عزت احترام یې کړی چې خبره خو دې ټیک ته خو بس من کې کمزوري ده نه دا داسې د ظالم زامنو قالوا ویل ورته دي انا یقینا منګه تطیرنا بدپالینې سړي ده بکم په تاسو باندې پیغمبران دوی په تاسو بدپالینې سړي ده تاسو سپېره خلک یې نعوذ بالله من ذلک پیغمبران ته څه وایي وایي تاسو سپېره یې تطیرنا اصل کې تطیر دا الوزولو ته ویلی شي دا وایي داسې کار به وکړو چې دا سارې به راووته مثال په طور مخامخ د کور نه بار به ونوه نو هغه ونې ته به داسې کاڼي ویشته چې کم کار نه بدله نو که هغه مارغان به دې په ښي طرف باندې والوته وي نن به کار سمې ښه ده به سمې خوري پلانکي کار کې خیر دی نه به او که دا مارغان به په ګس طرف باندې لاړ نه دې کې خیر نشته ښه نو دې ته ویلي پیغمبران ته وایي موږ دقه شان په تاسو بدپالي نیسلې تاسو سپېره خلک یې اعوذ بالله دا اوس مسلمانانو پکې بل چړ کړه دا اوس چا ویلي میچونو کې موږ ته خدای پاک د خدای شکر دغه غولونه ساتلي اوس یې ساتلي
نو هغه وی دای کوم دا سیور ته اوس دا توتی موتی ولا دا کیسی پیسی پکې ټول مسلمانانو پکې اخته قال مسلمان څه کوي دا خو بل څه کار نشي دا مړزان بجنګي نو فسړی تو کار نه کوي ته ورته وای راځه دین زده کا سبق زده کا ته ویګنې کنځل ورته کوي ټمبام د ټول خلاص بس ورته مړزان جنگوا چرګان جنگوا بیا د نرزوی خلک جنگوا خپلو کې حرام خورا د بل زمکه لاندې کا بیا ورته بول قالوا نوئدي إنا يكنا منغا تطيرنا بكم من بد پالین سری دا پدا سبانی تطیرنا من سپیرگنو بکم تاسو لرا لئن لم تنتهو کچرت من نشوی تاسو لنرجمنکم لنرمینکم من بخامخا پکانو باندیولو تاسو لرا سنسار بکو تاسو لرا ولا یمسنکم ولا یصیبنکم او بدروبر رسیگی زمنگنا دروبر رسیگی تاسو تا مننا زمنگنا عذاب علیم عذاب دردناک ورتوی کچرتا بدبالیم خودر باندی نسلی دا سپیرو خودر توای نعوذ بالله من ذالک ہوئے کچرتا دا سیو نشوا بیام مانا نشوی بیام زمون لاری کوسی لرازی بیام راتا مینت کے چه بای رازا دین تکینا بیام راتا مینت کے چه علمو کا بیام راتا مینت کے چه بای کلمه ہوئے بیام راتا مینت کے چه بای تاسو ناقتل کی کمی مکوی رواتت مکوی دا مکوی نو منگ سر یو علاج خیری پاتی دی اگا دا چه رومبانی خلق پا دا سالی رومبانی سٹپ چه اگا بدنامی دا بدنامولو کی سشورو کی او بیا ورپسی اخیری سٹپ دا علو اخیری با زمان دا کاروی چه اخیری با بیا تاسو ملکو زکا منگ سر سدلیل نشتا امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله فرمای په تذکرۃ الانبیاء کې هغه وایي چې دا همیشه د پاره دا طریقه یو څو وجې خودلی یو پکې دارا چې پیغمبر به د دې غاړې دلیل وي او د هغه غاړې به کنزل راتله بدرت به راتله د هغې طرفه به ګزار نو ورته وایي چې دا د هغې په بېوسۍ دلیل دی چې د دلیل په لار کې بېوسه نو ورته وایي وی کلمانا نشون لنرجمنکم ولا یمسنکم سخت عذاب بدل در کفر خواه لم دا کفر نبج کی قالون اوبویل ورطا دی پیغمبرانو طائرکم سپیرتوب ستاسو معکم سردستاسو دی دا تاسو چکم سپیرتوب یاری دی تاسو سر دی این ذکرتم کچرتا تاسو تا نصیحت اکلیشی کچرتا سپیرتوب دی تاسو سرا کچرتا نصیحت اکلیشی تاسو سر دا دی وجب منگتا سپیرو ہے که منگ در تا دا سمی خبرو کن دا دی وجب راتا بدرد ہے که اوسم در تا دا مثال بطور دا کم کسان چی سبق تا نکینی و ٹیوی تا ناسی مثال بطور او تو ورته چې راځه غټ سکرین درته لګو مجره کې ورته ټول په یو ځای کې نو د جومات په بجلی به درته ولګوم ته په ایمان ووایه دا ټول به دې به زمانه خوشحالي که به نه خوشحاله داسې به خوشحالي چې اخري ورځ باندې به ډولکي هم بیا راولي چې وایي چې دغه د میچ پلانکې وګټي خوشحالي کې بیا د بددینۍ کار چا سر کوه چاته وایه راځه چې ګیره خوري ته ولله دغه پسې پیسې ورکړه چې فلم ګوري ته ولله میموري کارډ ډکه چې هغه لږ خراب قدم علی نتیجه بیا وروسته بیا پسې خیرې کوي کار سره خو ته ګوره چې ستا ملګري کېږي که نه ظاهرا د ښه مضبوط ملګري کېږي او د دین په کار دی قالو نو وویل طائرکم بدپیلي ستاسو دا سپیرتوب ستاسو معکم سره د ستاسو دی ان ذکرتم که چېرته تاسو ته نصیحت وکړی شي دا بدبینی تاسو باندې که چېرته ته نصیحت وکړی شي نو بل انتم بلکې یې تاسو قوم داسې قوم مسرفون چې اورېدونکي یې د حق نه تاسو د حق نه چې دی اورېدونکي یې زیاتې کوونکي یې نو په دې باندې بیا فخر کوه چې د حق په لار کې د دین په لار کې درته خبرې وشي تا ته چې دی یو څه بل څه وویلی شي او ته د دین په لار باندې استقامت سره ولاړې الله دې توفیق راکړي دا لاره ډېره ګرانه ده کار ډېر ګران دی شریعت حدیث کې راځي محنت پکې سخته به تیرې په ځان باندې د خلکو خبرې به وړي حدیث کې راځي اخره زمانه کې به د اسلام داسې شي لکه دا بله سروټکه چې ته په زول کې وړئ داسې به ګران شي په اسلام عمل الله دې د عمل کولو توفیق رانصیب کړي
نو این ذکرتم کچرته تاسو ته نصیحت وکړي شي په دې بل انتم بلکې تاسو قوم مسرفون قوم اوریدونکي د حق نه وضرب لهم بیان کدیو تا مثلا مثال اصحاب القریتی دا ملکرو دا کلو از جاہ المرسلون پا آغا وقت کی جرادل دی دا پیغمبران از ارسلنا یکنن رالی کریو منگ دیو تا دو بندگان دو رحنمایان دا دیو دا پارا فکذبوهما بس دی دا رغجنو گن دا دوارو لرا فعززنانهم فأیدنا مضبوطن کردیو لرا بثالث بدریم سرا چه حضرت شمعون علیہ السلام فقالون اویل دی انا یکنن دی پیغمبران ورطویل دی استاد ورطویل انا یکنن منگا الیکم تاسو دا مرسلون درالی گلوشونیو قالو دی ورطویل ما انتم نئے تاسو دی قومیان ورطویل نوید نئے تاسو الا بشر مثلنا مگر زمن بشان عام انسانانی وما انزل الرحمن او ندی نازل کړي رحمان ذات من شيء حس ان انتم نيتاس الا تكذبون مگر دروغ وينكي قالوا ولد پیغمبران علیهم الصلاة والسلام ربنا رب زمنگا یعلم بوهیگی انا چیقینا منگا الیکم تاسو تعالی مرسلون درالی گلشونیو وما علینا او نشتری پا منگ باندی الا البلاغ المبین مگر رسول ظاہر دی قالو اوندی انا یکنا منگا تطویر ناس پی رگنو بکم تاسو لرا لئن لم تنتهو کچرت من نشوی تاسو لنرجمنکم نو ہامہا پکانو بودو تاسو لرا وليمسنکم او خامخا در اوبرسیگی تاسو تمنا زمننا عذاب علیم عذاب درد والا عذاب دردناک قالو اویل پیغمبرانو طائرکم سپیرتوب ستاسو معکم سرد استاسو دیوی این ذکرتم کچرتا تاسو تا نصیحت اکلیشی بل انتم نبس یقیناً یہ تاسو قوم داس قوم مسرفون چی اولیدن کی دا حقنا اللہ رب العزت پا حق استقامت